کلمه وویل لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمانه شو. ابوبکر صاحب ډېر خوشحاله شو، کار سم شو. عزتمندو د هغې نه وروستو نبي علیه السلام ابوبکر صاحب ته ډېر ډاډ او تسلي ورکړه او د هغې نه وروستو ورو ورو خبره شروع شوه. داسې شروع شوه نبي اسلام خاص مشیر و، دا خاص وزیر و، داسې باروتي دي، یو سړی دی یو ځوان دی ګډې سره یي. نبي علیه السلام ډېر وږی دی، ابوبکر صاحب هم وږی دی، خو څه شته نه د خوراک. نو هغه سړي ګډې سره ولې دی ورته ورنږدې شو، ورته یې ځوانه دغه ګډو کې یو ګډه داسې شته چې پای پکې موږ له راکړې. عبدالله ابن مسعود صاحب دی، هغه ورته وویل یو دې کې پای شته. عقبه بن معیط دا یو کافر دی، د هغه ګډې وي او ویې زه وله په بیاړه دی وله په مزدورۍ باندې سروم، خو زه امین یم، زه امانتګر یم، زه د چا د امانت کې خیانت نه کوم. نو دې کې پای شته، د پای والا ګډه شته، لنګه ګډه شته، خو د هغې پای تاسو له زه نشم درکولی، زه مالک خو نه یم که نه. نو ابوبکر نبي علیه السلام ورته وایي یاسې ځوانه که یو خبره راته وکړم. نو بیا ویې څه وی داسې ګډوری چې هغې د سره پورې لا جفت نه لیدلی، هغه د سره تر اوسه پورې لا لنګه شوې بلاربه شوې نه ماشوم ګډوری یې دله. نو داسې ګډوری راله راکوي چې هغې نه موږ پای هغه ورته وی چې هغې جفت نه لیدلی، نو هغه به پای څه درکوي، ستا دې سره څه کار دی. دغه ګډوری ماله یو ګډوری یې راونیسله، اره یې وسته. هغه نبي علیه السلام بله ټول لاس وړل، د نبي علیه السلام د لاسو برکات او هغه کرامت و، هغې کې بس پای را پیدا شو، ویده شل. لومبی هغه د ګډو والا ځوان ته به هم وسکتې، هغه وایي ما وسکل او ځان مې پې موړ که. بیا ابوبکر صاحب ته یې وسکه، ویسکل ځان یې پې موړ که. بیا نبي علیه السلام وسکل، بیا یې له لاس وړل او ګډوری روانه شوه، بیا په هغه حساب باندې وچه شوه. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې دا حالات ولیدل، ورته ویې هغه محمد ته صلی الله علیه وسلم هغه د پیغمبرای دعوت تا کړې ده. وی قل لي كلمة أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بتوئی وایا ماتم کلمہ تیرا کا ما پخپل سترگو باندې ستا معجزې ولیدې، ما پخپل سترگو باندې ولیدا. نبی علیہ السلام ورته کلمه وی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان شو، اللہ وته ایمان ور نصیب کو. نبی علیہ السلام تب عبداللہ ابن مسعود سے وہی دعا راتو کا او ما ته دعاو کا، نبی علیہ السلام ته دعاو کا، اللہ تعالی ورته علم ور نصیب، اللہ دې عالم کا. خدای پاک د صحابو کې 1,25,000 صحابه دي، 25,000 په دې کې ټول نه لوی علم چې ورکړی عبدالله بن مسعود صاحب ته الله پاک ورکړی دی. زمونږ د حنفي مسلک چې دا ټول د عبدالله بن مسعود صاحب په روایاتو باندې روان دی. هغه الله تعالی دومره علمیت ورکړ او دومره پوهه ورکړه او راغی او د نبي علیه السلام په خدمت باندې شروع شو. د نبي علیه السلام خدمت پې کو، اوبه اچول او چې نبي علیه السلام به اودس کو، هغه سپلای اغوستل، هغه پڼۍ او پیزار اغوستل، په خپلو لاسو کې په خپل لستوڼي کې به یې اغوسته، په خپلو لستوڼو کې به یې هغه اغوسته، نو په لستوڼو به یې هغه صفا کو. او نبي علیه السلام ټول خدمت عبدالله بن مسعود صاحب به کو. الله تعالی ورته لویه عهده ورکړه. د هغې نه وروستو داسې ورپسې خاص کسان نور مسلمان کېدل، سلسله شروع شوه. د سیرت متعلق دا یو څو خبرې ما تاسو ته نن وکړې. عزتمندو دا د ډېر وخت نه شروع دا مسله او دا چې رسي که نه نو دې باندې ډېر وخت لګېږي، خو وخت لږ وي نو د لږ درته ځکه بیانوم. باقي پاتې شو یو خبره ده چې د نبي علیه السلام سیرت، د نبی علیه السلام هغه خوی اخلاق دا په خپل ځان کې راوستل. د نبی علیه السلام سیرت بیانول دوره ضروري نه دي، د نبی علیه السلام سیرت خپلول ډېر زیات ضروري دي. خپل ژوند کې ګوره، خپل ژوند کې حالات راتلل، په هغې کې د نبي علیه السلام د زندګۍ نه رڼا اخله، د هغې نه اخله او هغسې حساب باندې خپل ژوند تېروه، دا د کامیابۍ دی. محترمو زندګي ډېره مختصر ده، دا ختمه ده. چا خبر وي چې شپېتو شي نو د ویشتو شي،
د ویشتو نشي د ویستو شي بیا ورته وایي محکمو ته بس دی بابا زه اوس 60 ساله باندې پورته ځه په یکم دو نېشنل بینک ته زه خرچه به درکوو خو لکه ته اوس ختم یې نو په 60 ساله باندې سرکار هم رالیږي په 60 ساله باندې چې شپېتو شي نو بیا د ده هغه دغه ورو ورو کمیږي نو شپېته کاله زندګي څه دا خو تېره شوه لړه اپل ځان له څه انتظام پکار دی اپل ځان له څه فکر او سوچ پکار دی اپل ځان له څه کار سمول پکار دی هغه کار به زمونږ سمیږي د نبي اسلام په ښکلو تعلیماتو باندې د نبي اسلام تعلیمات موږ ته زراعت ښیي ملازمت ښیي سیاست ښیي سیادت ښیي او تجارت ښیي عدالت ښیي حکومت ښیي ټول عبادت ښیي نبي اسلام یو کار نه دی کړی الله وایي ما نمونه درلېږلی ده چې په نامې کار د نبي اسلام نمونه ده د حکومت کې نمونه ده سیاست کې نمونه ده عدالت کې نمونه ده سیادت کې نمونه ده په عدالت کې نمونه ده په عبادت کې نمونه ده په تجارت کې نمونه ده په ملازمت کې نمونه ده چې ته څه کې نبي اسلام موږ ته تعلیمات ښودي دي په هغه تعلیماتو باندې عمل ډېر ضروري دی الله دې پې ما او تاسو ته را نصیب کړي او باقي تېره جمعه مې خبره کړې وه او زه دا خبره کوم او دا اکثر ماته وایي دا مه کوه زه هم یاره الدال علی الخیر کفاعله دلالت کوونکی په خیر په شان د کوونکي یو سړی د خیر د خبره وکړي داسې لکه چې د خیر د نیکۍ خبرې چې وکړه نو لکه چې نیکي وکړه نو داسې الله تعالی د قرآن کې څلورمې سپارې لومبۍ آیت کریمه دی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تاسو د هغې پورې کمال ته نشئ رسېدلی څو پورې چې د خپل مال نه څه د الله په لار کې خرچ نه کوي هغه شی ورنه کوي د الله په لار کې چې کوم ستا خوښ وي دغه مناسبت سره اکثر زموږ د جومات کې دا ګڼه لږه ډېری خلک ورته ډېر راځي دا سوالګر دي ورته هم راځي او دغه هم خو زه د هغه چا باره کې خبره کوم چې ما ته څه معلومات وي چې معلومات وي د هغې باره کې تپوس سوال ځکه خبره ځکه نه کوم چې پته لګېدی کې هرنګه خلک شته بعضې صحیح خبره کوي بعضې غلطه کوي بعضې باندې الله علم د رنګ په رنګ مخلوق دی د بختیار صاحب د پیر صاحب چې د دې صحابه کې ډېر ښکلی انسان دی ډېر نیک انسان دی او ډېر ولی الله سړی دی ډېر لوی لوی اولیا ورسره راځي د جومات دپاره یې ځمکه اخیستې ده او دا جومات جوړول یو ډېر لوی کار خیر دی دا مدرسه جوړول ډېر لوی کار خیر دی زمونږ دلته کې دوست مولوي صاحب مدرسه ده نو هغه ما ته وایي یاره جي تاسو سره خو ډېر رنګ په رنګ خلک راځي د وس والا خلک راځي زمونږ دا طالبان دي دوی دوره ځای نشته یو بل د پاسه پراته دي لنټر ضرورت دی 40 لکه روپۍ پې لګې وي یا 13 ساله چا راکړي نورې په کار دي نو د خلکو ته ووایم ما زه به خبره کوم دا د چا دا یو مدرسه ستا نه ده دا بل شی دي او دا ټولو کې ښه خلک دی او ټول ښه کارونه دي الله رب العزت چلی به څوک به یو ځای کار کوي څوک به بل ځای کوي خبره ده موږ خبره د هر چا دپاره کوو هغوی د جومات دپاره ځای اخیستی په 70 لاک روپۍ باندې شوی دی او د هغې دغه نه کې 20 لاک روپۍ پکې جمع شوي دي نورې پاتې دي هغې دپاره هغوی دغه رالیږلي دي نو داسې محترم و چې چا له الله تعالی وس ورکړی په داسې ځایونو کې تاسو کار کوئ لکه مثال دا چې دا مدرسه مې ته یاده کړه دغه ځکه دی باقي هر ځای جومات دې جوړ کړو جومات ښه دی خو هر ځای جومات ښه نه دی بعض ځای کې جومات تا جوړ کړه جمع پکې نه کېږي بانګ پکې نه کېږي او پکې درس نه کېږي تا ډېر ښکلی جوړ کړو نو څه مطلب یې شو داسې ځای کې جومات لکه مثال په طور داسې ځای کې مدرسه دا مدرسه شو زموږ د چې دنیا مخلوق طالبان دي او هر کال فارغېږي نو چې چا داسې یو طالب دی هغه د شپې روټۍ وخوړه او هغه ستا روټۍ وخوړه بس 4-5 تروډې سار پخېږي 4-5 تروډې غرمه پخېږي 4-5 تروډې ماښام پخېږي او دا دی وخورې دی کې یو تروړه تا وړې ده او دا طالبانو وخوړه او دی ټوله شپه په هغې کتاب ګوري نو ثواب د چا شو نبي علیه اسلام فرمایي نبی علیہ السلام فرمائے افضل الصدقه ان تشبع کبدا جائعا بهترین صدقه دا چې توګي خېټه مړه کی دا توفیق الله ذوالجلال چا چاله ورکي بعض خلک د چاغې داسې خیراتونه کوي لکه زه نوم څنګه نه اخلم چې بیا ورته ستاسو ټول به خیال کېږي چې دنیا مخلوق فقیران راځي او مړیږي دا مال به کمیږي خدای مکه چې دی کم شي دی به لا سیوا کېږي نبی علیہ السلام فرمائی وای یمحق الله الربا ويربي الصدقات خدای وای وعده مې ده که ته خوشحاله یې که خفه یې خو چې ته دا کار کوې چې زما د بندګانو
هغه نیک دی او که هغه بد دی، که هغه مسلمان دی او که هغه کافر دی، که هغه ښه دی او که هغه بد دی، که مسلمان دی که هغه کافر دی، ښځه ده او که سړی دی، ماشوم دی او که لوی دی، هر رنګه چې دی، خو چې خېټه یې وتشه وه او تا ډکه کړه، الله وایي زه به دا مال سیوا کوم، که ته وایې که نه وایې زه به یې سیوا کوم. دا زما وعده ده. او دا نه چې ګنې ته به ښو خلکو باندې خوراک وکړې، بعضې خلک نه ښو دی او که بد دی. نو عزتمندو هغه ځایونو کې تاسو دا مال ګټل ډېر ګران کار دی. نو دا چې خرچه کوئ نو الله پاک به تپوس کوي په صحیح ځای کې ورکوئ، داسې ځای کې ورکوئ چې هغه ډېر مناسب وي، چې هغه ته پوهیې چې دې ضرورت دی، چې دې ځای مثال دی جومات ته دوره خلک دی، نو دې ځای پکار دی چې جومات جوړ شي. یو ځای کې یو کور دی هغې سره تا غټ جومات جوړ کړ او هغه کور یو دی هغې پکې جمع نه کېږي، نو هغه د جومات څه ضرورت شو، هغه د مدرسې څه ضرورت شو. نو دغه پیر صاحب چې دی دغه چې دی بختیار صاحب چې دی نو هغه یې راته هم دغه کړی و، دوست مولوي صاحب دي راته ویلي وو الله ذوالجلال زموږ ستاسو په مال کې د داسې خلکو حصه وکړي، خدای پاک دې پکې د هغه حصه وکړي او د هغې سره ښه جومات چې جوړ شي څه چل به وشي زما څه هېڅ هم نه، که جوړ نه شو نو زموږ څه هېڅ هم نه. دغه خبره نه ده، خو په داسې ځای کې زما پیسه ولګېده نو زه پې فایده مند شوم، ما ته فایده وشوه. دا باقي څوکیداري ده محترمو، دا څوکیداري ده د مال د جایداد او د کارخانو د ښه بد څوکیداري ده. خو چې کله سترګې پټې شوې کیسه خلاصه شوه، ستا ډیوټي ختمه شوه، بس ته ترې روان شوې، اوس به تا د تالاشي وکړي، په تخته به دې واچوي، کپړې به درنه وباسي او ښه صفا به دې ووینځي چې دنیا نه ځان سره دوړه مو ونړوي. داسې څوکې د داسې تالاشي دله وکړه کارخانې نه چې سړی ملازم وځي نو ولې تالاشي وکړي. موږ چې د دنیا د کارخانې نه وځو نو موږ له هم تالاشي وکړي چې ځان سره ګوره دوړه ونړوي. بیا یاره سړي په خپل مال کې یو جوړه کپړې ني چې وایي شي اشته ترې وباسي، بیا د سړي په خپل مال کې یو کټ برابر شپږ فوټه ځای ني چې په هغې کې دی سملي چېرته وقف مقبرې ته یې وړي، بیا د سړي په خپل مال کې یاره بیا یو چېرته یو کټ ني چې په هغې کې واچوي، د جومات نه له دوړو د جادو یو ډک کټ راړي، بیا د سړي په خپل مال کې یو توشک تولایي نه چې په هغې کې واچوي، څوک ورته لاندې درب واچوي، څوک ورته دروزه واچوي، څوک ورته سرګړی. بابا عبدالرحمن وی تورلې مې د فراق په جړا سپین شو، تورلې مې د فراق په جړا سپین شو، دوباره مې زړه په وینو کې رنګین شو. ما ویل زه بلا دیدل کوم د یارانو، ما ویل زه بلا دیدل کوم د یارانو، خبر نوم چې یاران په کوچ تعین شو. چې قدم به په اسمان کې خود د نازا، چې قدم به په اسمان کې خود د نازا، هغه واړه ناز پرور زیر زمین شو. چې د نازه به سنجاب د پاسه خوب کړو، چې د نازه به سنجاب د پاسه خوب کړو، هغه واړه بې بستر او بې بالین شو. سنجاب یو قیمتي قالین سرمن وه، بادشاهانو ته به غوړېدلې وه. هغه خلک چې نیازبینتوب خوب به په سنجاب کو، هغه واړه بې بستر او بې بالین شو. بالین په پارسای کې بالښت ته وایي، نه بستره شته نه سر ته بالښت شته. عزتمندو زمونږه د دنیا کې یو څو ورځې د میلمستیا دي، دا خپل بدن نم کار واخله، وصولو عبادت وکړه، ذکر وکړه، تلاوت وکړه، ځان ستړی کړه، د بدن نم کار واخله. تن او بدن او دا مال دا ټول په خپل ښه باندې راوله، آخرت له انتظام وکړه. په داسې ځای کې د مال مو لګو، په داسې ځای کې د جان مو لګو، او د ټول نه لوی کار الخلق عیال الله واحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله. حدیث ته نبی اسلام فرمایي دا مخلوق د خدای بچی دي، بچی د الله نشته، مطلب دا خدای پاک ته داسې خواږه دي لکه څنګه چې تا ته بچي
ملګري نو الله وایي دا مخلوق زما اهل و عیال دی نو څوک چې زما د مخلوق سره ښېګړه وکړي محترم الله وایي دا سړی زما ډېر زیات خوښ دی نو چې کوم بندګان داسې دي او زمونږ ستاسو وړاندې دي داسې خلک شته چې هغوی خپل مال د خدای په مخلوق باندې لګوي خپل جان رده شپه دونه وایي ځان له نه وایي ځان له خو یو ټوکله ډوډۍ د خوري مخلوق له وایي چې دا او څوک دا فقیران هم چې په دې ګوټونو کې ناست دي او رده شپې په ځان یو کړي جړاګانې کوي ځان له نه کوي د دې مخلوق فکر کوي یا الله رحم وکړه څوک څنګه په دغه ډیوټۍ کې ځان له ډیوټي ولګوه آخرت ځان له سم کا خدمت وکا عبادت وکا تلاوت وکا وخت تیر کا یو څو ورځې دې موقع ده بیا به ډېر وجاړو خو بیا به موقع نه بیا به وخت تیري بیا به څه کولی نه شو الله دې زموږ د حقیقت سترګې کولاو کړي او الله تعالی دې را سره د آخرت فکر پیدا کړي نو دغه خبره ما وکړه او چې څوک داسې وي چې وسې کېږي که ما ته وایي نو زه یې ورته رسولی شم دا د امیر صاحب دی دی هم ناست دی دی هم هلته ډېر ځي راځي دی هم پکې چا سوره حصه پکې واغسته بهتره به چې دغه جومات کې حصه واخلي او بهتره به چې دا دلته زموږ دوست مولوي صاحب مدرسه ده دې کې حصه واخلي همونږ مخې ته ټول فقیران خلک ناست دي خو د خپلې فقیرۍ مناسب الله ذوالجلال د خدای وږي به خدای مړی یادو به موږ الله پوشه او کار یې پوشه جوړول یې پوشه او نه جوړول یې پوشه موږ به خپله حضرت یوسف علیه السلام چې مصر ته لاړ هلته چې بولي پې شروع شو نو یوسف علیه السلام د خدای ښایست ډېر ورکړی و تفسیر مظهري لیکي وایي چې ماسخوتن به مصر کې روان په کوڅو کې نو د مخ رڼا به ورسره په دیوالونو باندې روانه وه دومره حسن الله پاک ورکړی و نو چې بولي پې شروع شوه نو چا څه نو اخر کې تفسیر مظهري لیکي وای په سرو سپینو او په لالونو جواهرو او په دې کې عنبر او په مشکو باندې په طول باندې پکې آواز وشو چې ما یو طرف ته مشک او عنبر او لال جواهر سره او سپین او بل طرف ته به دې په تله کې واچې نو چې ورسره سوره خیږي در کومې د غلام مال راکړه غلامۍ کې خرڅېده که نه نو هغه د عامو خلکو د سودا نه ووته د عامو خلکو د بولای نه بهر شو یو بای را روان ده د ماشونه ده ورسره لغونې مالوچ دي پنبه ده ورسره ابای چته دی ویره دلته یو غلام دی خرڅېږي ډېر زیات ښکلی دی ډېر ښایسته دی نو یې چې که ما واغسته ابای تا سره پیسې شته وی نه نو یې ته یې په څه اخلي وی دا لږ مالوچ دي وی وامه چې که په دې کېږي نو دا مالوچ به ورکړم او به پرې واخلم هغه هلک ورته وخندل ابای څه کمک لهی تا ته پته ده د هغه بولي کوم ځای ته ورسېده وی ولې بچی کوم ځای ته ورسېده وی هغه د سرو سپینو سره په تول دی تا وی لغونې مالوچ راغستې دي په دې شوړه باندې به یې اخلې هغه ابای ورته یې کمکله ځنې هم بچیه کمکل ته یې څوک دی دا غلام څوک دی دا لوی ولی دی یا پیغمبر دی یا د خدای خاص دوست دی دا ډېر لوی انسان دی نو د ده د اغوستو له چې څوک راغلي دي او په دې نیت راغلي چې زه به اواز کوم چې زما په دوره نو وی چې رز د محشر شي نو الله ذوالجلال به اواز کوي چې زما د پیغمبر خریدار راپاڅئ زما د پیغمبر خریداران راپاڅئ نو یې خلک به راپاڅي نو یې څوک